په دریای سیند تړلې دا پل چې ورته د کونډ پل ویلی شي، کوم چې ملاکنډ ډیویژن او هزاره ډیویژن د یو بل سره نښلوي. د بیشام بازار سره نږدې دا منظر چې مازیګر ته وخت نږدې کیږي، نو د ځایي خلکو سره سره د بهرنو سیلګرو راتګ دلته زیاتیږي او د مازیګري نه خوند اخلي. د ملتان نه راغلي یو سیلګری وایي چې د دې ځای د ښکلا په اړه مې د ډیرو خلکو نه اوریدلي وو. نن مې وغوښتل چې راشم او دغه منظر په خپله ووینم. मेरा नाम है उज़ैर अज़हर और मैं मुल्तान से आया हूँ, जो कि पंजाब में सबको पता होगा. असल में यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ पे रिलेटिव्स रहते हैं, तो काफ़ी अर्से से मेरा प्लान था कि मैं ना जाके एंजॉय करूँ नेचर वगैरह ना, खूबसूरती वगैरह. तो बस इसलिए प्लान बना सितंबर में, तो फ्री भी था ऊपर से, फिर मैंने कहा चलो जाके देखते हैं. इस पुल के बारे में बहुत सुना था, खुंड पुल इसका नाम है, तो काफ़ी इसके बारे में सुना, तो सोचा इसके जाके इस पर ना वीडियोज़ वगैरह बनाई जाएँ. तो हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ वगैरह भी बनाई हैं, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं फिलहाल इस जगह को. د کونډ پل ته په مازیګر کې د مشرانو سره سره د سیمې ځوانان او ماشومان هم راځي. د یخو هواګانو نه خوند اخلي او ځان له تصویران جوړوي. دا ځوان چې خپل ماشومان یې په موټر سایکل چکر لا راویستی دي، په خپلو خبرو کې وایي زما نوم خو سیف الرحمن دی او زه هر مازیګر د واړه دلته انجوایمنټ لپاره راولم. دا ډېر صفا ماحول دی او ښایسته پل دی او بل دلته یخې هواګانې چلیږي، نو موږ هر مازیګر راځو دلته انجوایمنټ کوو، واړه راوړو چکر له او خپل وخت چې کوم مازیګر دی هغه دلته پاس کوو. او دا کوم خلک چې زموږ د ویډیوز ګوري نو هغو ته زموږ خواست دی چې د بیشام ته راغلی نو د کونډ پل ته لازمي ویزټ وکړئ، ځکه دا ډېر ښایسته صفا ماحول. دې ځای ته راغلي سیلګري وایي چې مازیګر خو د هر ځای ښکلی وي، خو چې کله د اباسین د اوبو شور، یخې هواګانې او قدرتي ښکلاګانې رایوځای شي نو خوند یې یو په دوه شي. د سنو پښتونخوا دپاره عرفان حسین علي، ضلع شانګله.